سلامونه ملګرو. مولانا صاحب یو ځل بیا را میدان ته شوی دی. دا ځل مولانا صاحب حکومت سره آمنے سامنے شوی دی. مولانا صاحب حواله سره ډیر علما کرامو پریس کانفرنس هم وکړي چې مولانا صاحب له پاغه علما کرامو په خپل پریس کانفرنس کې دوی چې مولانا صاحب په غلطه لار دی، حکومت په صحیح دی او مولانا صاحب غلط دی. حکومت چې کوم حمایتي علما کرام دغه پریس کانفرنس کړی دي، اوس د مولانا صاحب د حکومت نه څه ډیماند دی او حکومت څه غواړي په دې باندې تفصیلا خبره کوم، مکمل اپډیټ در کوم، مکمل تفصیلی در سره شریک کوم چې مولانا صاحب څه غواړي، حکومت کم بل منظور غواړي چې مولانا صاحب دغه خلاف ته. بل پی ټی آی هم یو ډیر غټ اعلان کړی دی. د پی ټی آی چې کم شهیدانو دغه حواله سره پی ټی آی دا اعلان کړو چې په 13 دسمبر باندې موږ په پیښور کې یو دویه تقریب ارینج کوو چې پای کې ودغه شهیدانو د لپاره دعا کیږي. خو هغه تقریبا 13 دسمبر نه 15 دسمبر تک اعلان دا هم کو چې 15 دسمبر نه پس په 25 دسمبر باندې موږ په لاهور کې هم د دې تقریب کوو دغه شهدای کرامو د لپاره کم شهدای شوی دي، سوري کم چې شهیدان شوی دي هغه چې کم دعا لپاره به تقریب کیږي په لاهور کې هم. نو آیا اوس د پنجاب پولیس په لاهور کې دغه تقریب د لپاره پری دغه دعا لپاره پری دي کنه، ځکه 25 دسمبر باندې خو یو خو د عیسایانو کرسمس وی بل په قائد اعظم چې کم دی دغه حواله سره هم د قائد اعظم د وفات ورځ د قائد اعظم په 25 دسمبر باندې وفات شو، نو دغه حواله سره هم نو آیا په لاهور کې بدای پی ټی آی پری دي کنه. اوس راځو د مولانا صاحب باندې تفصیلا خبره کوم. مولانا صاحب حواله سره علما کرامو چې کم پریس کانفرنس کړو، مولانا صاحب د علما کرامو پریس کانفرنس حواله سره ویلي دي چې حکومت غواړي د علما کرام په منځ کې نا اتفاقی راولي. حکومت غواړي چې د علما کرام تقسیم شي جی، ځکه د حکومت علما کرام راوتی دي او پریس کانفرنس یې کړی د مولانا صاحب خلاف چې مولانا صاحب په غلطه دي او حکومت چې کم دی هغه په سمه ده. خو بل طرف ته مولانا صاحب وایي چې بالکل زه په سمه یم، زه په حقیقت لار روان یم. حکومت ویلي دي چې پاکستان کې اوس حکومت په کومه خبره مولانا صاحب حکومت تر مخله شوی، آمنے سامنے شوی. د حکومت وایي چې پاکستان کې څومره مدرسې دي نو د دې رجسټریشن دی شي او د دې او د وزارت تعلیم ماتحت شي، مطلب چې څومره هم په پاکستان کې مدرسې دي دا رجسټر کړل شي او د ایجوکیشن ډپارټمنټ ماتحت شي. څنګه سکولونه د ایجوکیشن ډپارټمنټ ماتحت دي داسې مدرسې دي هم شي. خو مولانا صاحب وایي نه چې رجسټریشن یو کوي صحیح ده، رجسټریشن خلاف زنیم، خدا مدرسې به تاسو آزادانه پرېږدئ چې دی آزادانه کار کوي او دا مدرسې به تاسو د وزارت تعلیم د لاندې نه پرېږدئ، دا مدرسې به د وزارت تعلیم د لاندې کار نه کوي. او حکومت وایي چې نه دا به د وزارت تعلیم د لاندې کار کوي چې موږ له پته ولګي مدرسه کې څومره سټوډنټس دي، څومره پکې استادان دي، کم کورسز پړاویږي وغیرہ وغیرہ چې موږ د دې مطلب انفارمیشن. خو مولانا صاحب وایي چې نه دا مدرسې به د وزارت تعلیم یعنی د ایجوکیشن ډپارټمنټ لاندې کار نه کوي. اوس که چېرې دا د ایجوکیشن ډپارټمنټ لاندې دا مدرسې رجسټر شوې یو دی په زور باندې دا امپلیمنټ کړي چې نه دا به د ایجوکیشن ډپارټمنټ لاندې کار کوي، نو بیا دې کې چې څومره هم استادان دي، علما کرام دي په مدرسو کې ټیچینګ کوي، مدرسو کې طالبانو له سبق پڑھاوي، نو هغه به هم حکومت سره رجسټر شي، به هم سرکاري نوکران شي، به هم د سرکار د طرفې تنخواه ملاویږي. خو ها دې کې غټه خبره داره چې بیا سرکار کم کورس یادوي نو بیا به هغه کورس هم دی په مدرسو کې پڑھاوي. نو دوی کې مولانا صاحب ولوي چې نه وروره رجسټر کوي خو کورس په دی خپل پڑھاوي، آزادانه کار به کوي، ایجوکیشن ډپارټمنټ په دی سره سکار نه وي. ځکه بیا حکومت کوس یو کتاب داسې وي چې په هغې باندې توبه خدای توبه یو د علم یو کتاب داسې وي، د علم یو ټاپک داسې وي، د علم یو مضمون داسې وي، نو بیا حکومت په ختمک علامه کا ابجیکشن کوي، نو بیا به مدرسې خواله د ایجوکیشن ډپارټمنټ ماتحت وي، نو بیا به خامخا هغه مني. نو په دې وجه کېدای شي مولانا صاحب وایي چې نه وروره ایجوکیشن ډپارټمنټ سره رجسټرډ کوي خو ایجوکیشن ډپارټمنټ ماتحت به کار نه کوي، آزادانه کار به کوي. ځکه تاسو له معلومه ده د موږ ملک قانون اني ټایم پاس کېدی هم شي او اني ټایم ډراپ کېدی هم شي، آئین اني ټایم آئین کې ترمیم کېدی هم شي او آئین کې ترمیم چې کم شي وي او واپس هم ختمېدی شي. نو کېدی شي په دې وجه تاسو خپله کمنټ وکړئ چې څوک په حق دي. مولانا صاحب په حق دی، ما در سره لږ ایکسپلین هم کا، خو ډېرې سپینې سپینې مې پکې نه وي، ایکسپلین مې که درله اشاره به درله میلو شوي. اوس تاسو کمنټ وکړئ چې حکومت په حق دی او که نه مولانا صاحب په حق دی. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.